بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان، او په دې کې دوه اهم خبرونه څه دي. هغه خبرونه به نن په خپل پروګرام کې شاملو. خو دې سره سره چې کوم د افغانو کډوالو هغه سلسله ده، په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو چې ورسره کوم خریدارو دپاره کوم کورونه میلاو شوي دي، آیا هغې ته څه ډیډلاین میلاو شوی دی. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. موږ سره دې ټولو خبرو اترو کولو دپاره سینیر صحافي او تجزیه‌کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب، ننني پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. ډېره مننه شاجي رباني. ټکر صاحب، کوم دوه اهم خبرونه چې راغلي دي مخې ته، هغه اهم خبرونه څه شی دي؟ هغه زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. بالکل څنګه شاجي تاسو وویل چې دوه ډېر مهم خبرونه دي، او بلکې دوه درې میاشتې وشوې ستاسو په دې پلیټفارم هم روزانه مونږ څه ناسو، ځکه چې شونکې دا معامله ډېره لویه ده. د دوه ملکونو ده، بیا د 40-50 لکه افغان کډوالو حوالې سره ده چې دلته 40-50 کاله هغوی اوسېدلي دي، او په دې خطه کې د دې معاملې ډېر لوی اثر دی. نو د دې وړوکې خبر هم ډېر لوی وي. لکه ستاسو په دې پلیټفارم ماشاءالله مونږ بلها خبرونه شریک کړل د خپلو کتونکو سره، او خلک ګوري هم، تاسو ته فیډبیک هم راځي. لکه مونږ د کیمپونو تړلو حوالې سره د پنجاب نه رال د دوی دپاره چې کوم سنټرز جوړ شو، دا ټولې په دې خبرې شوي دي. اوس چې کوم خبر تاسو خبره وکړه، دوه خبرونه دي مهمه. نو یو دا دی چې کم د افغان کډوالو بچي دي، او دا اوس کم تعلیمي کال پیل کیږي، شروع کیږي، نو حکومت دا فیصله کړې ده چې هغوی ته به په یوه تعلیمي اداره کې هم داخله نه میلاوي. صحیح، دا فیصله شوې ده. مطلب دا چې دا اقدامات ډېر زیات سنجیده دي، چې د ریپیټریشن کوم عمل دی، د بیا ستنېدنې، نو هغه ټیک ټاک په ځای دی، او هېڅ قسمه په هغې کې د اسانتیا یا د سهولت آثار مونږ ته په نظر نه راځي. اوس چې دا کومه فیصله ده دا حکومت کړې ده، او چې کم سرکاري سکولونه دي هغه هم، او چې کم پرایویټ دي نو هغه هم، هلته به اوس اسناد کتی شي. که څوک افغان وي او د هغه بچی وي، نو هغه ته به دلته داخله نه میلاویږي. خو دې کې یو پوینټ دی، هغه افغانانو بچو ته به دلته داخلې نه میلاویږي څوک چې په غیر قانوني توګه میشته وي. هغه که هغوی سره اوس که هغه کارډز هم وي، خو هغه غیر قانوني دي، که ACC وي، که POR وي، او که په غیر قانوني توګه وي، چا سره اسناد نه، نو د دوی بچو ته خو به داخله نه میلاویږي. خو کم افغانان چې دلته په ویزه راغلي دي، د هغوی سره ویلیډ ډاکیومنټس دي، یعنی ټیک ټاک قانوني اسناد دي ورسره، نو هغوی ته هیڅ مسله نشته. هغې که په سرکاري کې داخلي، که په پرایویټ کې داخلي، هغوی ته به داخله میلاویږي. دا قانون دی، هغوی دپاره هیڅ مسله نشته. دا نه چې ګینې ټول په بشپړه توګه هیڅ قسمه داسې دغه نشته. چې کم غیر قانوني دي، او دا په ډېره لویه شمېره کې دي، چا سره ACC او چا سره POR او بس هغه خو ټول اوس غیر قانوني دي. نو د دې ټولو دپاره د حکومت دا حکم دی چې د دې بچو ته به داخله نه میلاویږي. داسې پکې هم شته چې دا پټ پناه دي. د دې دپاره اوس حکومت یو ګام اخیستی دی، خصوصا په پېښور کې ټیمونه تشکیل شوي دي، او هغه به ځي پرایویټ سکول، سرکاري سکولونو ته خو باقاعده هدایات دي، نو پرایویټ هم، نو هغوی به هلته سروې کوي، باقاعده منیټرنګ به کوي، ګوري به، سکروټني به کوي چې چېرته افغان بچي ته خو داخله نه میلاو شوې ماشوم ته، که میلاو شو بیا باقاعده قانوني کاروایي کیږي، چارهګویي به کیږي د هغې خلاف، نو د هغه سکول خلاف، او د هغه سکول خلاف. او د دې مطلب دا چې پاکستان حکومت دا غواړي چې دا هر څه ډېره په قانوني توګه باندې ترسره کړي. نو اوس لکه تاسو ګورئ په هر لیول باندې که هغه کیمپ تړل دي، که هغه دوی واپس لیږل دي، که هغه د دوی مطلب چې دلته سکروټني کول دي، یا د بازارونو منیټرنګ کول دي، یا اوس په سکولونو کې داخلې نه ورکول دي، نو دا ټول ګامونه د دې خبرې غمازي کوي چې د بیا ستنېدنې لړۍ هغه ټیک ټاک دوامداره ده، او خوشه څه د پاسه 13 لکه یا 19 لکه په دې تېر 2 کاله کې شاجي دا رخصت شو. صحیح. ټکر صاحب، اوس راته دا ووایه چې کم دلته په پاکستان کې کم کورونه ورکړلی شوي دي، مالکانو خپل کورونه په کرای باندې افغانانو ته ورکړي دي، ویلی کېږي دا چې هغې ته خپل کورونه خالي کړي، که چیرې خالي نه کړه نو د هغې خلاف څه کاروی ده؟ بالکل باقاعده لکه څنګه ګوره د دې نه دا ثابتېږي چې هر قانوني عمل به کېږي. حکومت دا غواړي چې اوس په هغوی ته څوک په کرایه کور نه ورکوي، نو دا قانوني حکم شو. اوس که څوک د دې حکم خلاف ورزي کوي بیا هم ورکوي، او هغه گیر شو یا د هغه پته ولګېده، د حکومت د دغه لاندې راغی، نو هغه خلاف په باقاعده قانوني کاروایي کېږي. د هر قانون ماتولو د هغې قانون د لاندې بیا سزای به ورته میلاویږي. د دې ټولو اقداماتو مطلب دا دی چې یعنې پاکستان حکومت
دا کار ډیر سنجیده اخیستی دی، سیریس اخیستی دی، ګپ نه لګوي. دوی دا غواړي چې بس اوس دوی لاړ شي. د دې خو ذهن کې همدغه و چې تاریخ په تاریخ مخکې جی. تاریخونه راکړي دوه درې ځل. ټکر صاحب اوس به راشو تجارت اړخ ته. مونږ ګورو تجارت یقینا تجارتیان خو ته ډېر زیات متاثره دي، ډېر خو زمونږ صوبایي حکومت نه څومره متاثره دی او څومره نقصان یې وکړو تر دې دمه پورې تقریبا څه د پاسه 2 میاشتې کېږي چې بارډر بند دی. ډېره ښه پوښتنه شاجي. مونږ خو حقیقت دا دی چې په دې خبره کوو چې لارې بندې دي، اخوا هم ګاډي ولاړ دي، دې خوا هم ولاړ دي په زرګونو شمېره کې، او تجارت ته نقصان دی. او زمونږ په بارډرنګ ایریا اخوا او دې خوا په پوله باندې چې اخوا څومره خلک دي میشته نږدې او دې خوا دي، نو دوی د تجارت سره ډېر په مطلب چې په نیغه توګه براه راست ډایرکټلی دوی انوالو، نو هغه ډېر زیات متاثره شو. که د ترانسپورټ سره تړلي وو، که هغه هوټلینګ وو، که هغه نور د تجارت سره تړلي خلک دي. خو مونږ چېرته په دې دغه نه و کړی خبره چې صوبایي حکومت د پښتونخوا حکومت دته به د دې تجارت نه د دې لارو نه څومره ګټه راتله، څومره ریونیو به جنریټ کېده، څومره منافع به وه. لکه د وفاقي حکومت خپله د دې لارو او د دغه د صوبایي حکومت خپلې شاهي تاسو ته پته ده 3.5 اربه روپۍ صوبایي حکومت ته نقصان شوی دی. 3.5 اربه روپۍ 3.5 اربه. او چې کومه منافع وه د دې له وجې هغه 37% کم شوې ده. صحیح 37% په هغه کې کمی راغلی دی. او ګورئ چې کوم اوس انفراسټرکچر ډیولپمنټ سیس دی که نه، نو هغه خواوشا 2 ارب او 94 کروړه دی، یعنی 2 ارب 94 کروړ. دا تیر کال 4 اربه او یو کم 80 کروړه، یعنی خواوشا نیم په نیمه دی کې کمی راغلی. او د دې اثر به اوس دی چې کم زموږ ترقیاتي کارونه دي په صوبه کې، نو په هغې به اثر پرېوځي، په سرکاري خرچو به اثر پرېوځي. نو د دې لارو بندېدو د وجې نه صرف تجارت عام ولس تجارت کې ښکېل خلک اخوا دېخوا، بلکې زموږ د پښتونخوا حکومت هم متاثره شوی. ټکر صاحب تاسو 3 اربو روپو خبره وکړه چې صوبایي حکومت د 3 اربو نه متاثره شوی دی. بل خوا صوبایي حکومت د دغه افغان غیر قانوني افغانو سپورټ کوي لګیا دی، نو یو خوا نقصان کیږي ورته، بل خوا سپورټ کیږي لګیا دی. نو د سوچ نه کوي دې شي دا خو په سیاست کو دا مونږ وکتل، اوس نه شي کولی. اوس واضح د وفاق احکامات دي. دا ستاسو ډېره مهمه پوښتنه ده چې یو خوا دا چل دی، بل خوا دا دی. اوسه پورې پې کوو که نه، لکه مطلب چې یو قسم له سیاست یې پې کوو چې وی به یو څه بل لکه هغه ورځ وي چې کیمپونو کې بجلي شته دی، کټ شوه، دوی ویشته دی که نه، تضاد دی. اوس په خپله دوی دا ادارو ته دا هدایات کړي دي، لکه دا منیټرنګ د چا په حکم روان دی، دا سکروټني د چا په حکم روانه ده، خو همدا صوبایي حکومت دی که نه. نو اوس دوی ته پته ولګېده. نو خیر بهرحال حکومتونه دي، چونکې نږدې هم پښتانه، دا حکومت هم د پښتنو، نو پښتانه دي پکې، نو خامخا داسې خبره به کوي. نور اندروني خانه د وفاق چې کومه پالیسي ده، نو هغه زموږ صوبایي حکومت ټیک ټاک مني. اخرنی سوال ټکر صاحب، دې خوا نه خو افغان غیر قانوني افغان یا افغان کډوالو لپاره هغه بارډر کولو د سلسله جاری ده، خو اخوا زمونږ پاکستاني رونه موجود دي او هغې بار بار دغه ګیله کوي او په اسمبلی کې پې زما په خیال چې بل هم پاس شو، هغې دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره د هم دا بارډر کولو شي چې موږ هم راوړو. او دې سره وړوکی سوال په لنډو ټکو کې جواب راکوي. دلته چې کوم کیمپونه لګېدلي وو افغان کیمپونو، په هغې کې هغې وایي چې یاره یخني ده، موږ له دې لږه موقع نوره راکړي چې دا یخنۍ دا موسم تیر شي. ماشومان دي، سم ماشومان پکې وفات هم شو. په دې باندې به څه وایي؟ په انساني بنیادونو خو بالکل دا خو شاجي ستاسو په دې پلیټ فارم مونږ بیا وایو چې مونږ د وفاق د پالیسۍ سره څه دغه نه کوو. نیشنل پالیسي دا چې حکومت وایي، نو بیا پکې مونږ خو عوام یو، زمونږ څه کار بالکل. خو مونږ بطور یو انسان او بیا مطلب چې دغه زمونږ رونه دي پښتانه، زمونږ ژبه شریکه ده او د دې ټول ریجن دا معاملې مونږ وکتې، نو مونږ خو په انساني بنیادونو وایو چې دغه کم عمل دی، نو دا داسې په ورورولۍ په انسانیت په بنیاد وي چې چاته پکې تکلیف نه وي. نو ګورئ اوس اخوا زمونږ پاکستانیان دي، اخوا سټوډنټس دي زیاتره، هغې نشي راتلی. نو په کار دی دا دواړه ریاستونه کینی، دلته که څوک سټک وي داسې یا هلته ګیر وي، نو چې د دې لپاره څه لاره راوباسي که نه. خو مسله دا ده چې سنجیده لکه مطلب چې هغه سنجیدګي د ولس په مسلو کې داسې ده چې نه اخوا ښکاري او نه دې خوا ښکاري که نه. لکه یوازې د پاکستان حکومت خو موږ نشو ګرمولی، لکه تاسو په دې کې د کابل څه کردار موږ ونه لیده چې د طالبان رژیم یا د امارت اسلامي په دې لړ کې څه دغې الټا دا وایي لکه لارې تړل ګوره ما او تاسو پې خفه یو، یعنې نه ستا په بارډر باندې روزګار شته شاجي، نه دې ګاډی تللی دی، نه دې هوټل شته دی، نه زما شته، موږ دلته زړه خورو.
بالکل دغلته اخوا مطلب چې هغوی په یورپ کې ناست دي هغوی خوایخۍ کوي وي دوی هسې وتړوي په کار چې افغانستان یې ورته ټول عمر ته وتړي هلکه دا سیاسي معاملې دي ستا به لږ شانتې نفرت وي د قومیت په بنیاد وي د ژبې په بنیاد وي دې ته دې له هوا نه ده ورکول پکار لکه دې ته کتل پکار دي چې یو مور بچی خواګیر دی یا یو سړی دی خوا یو افغان دی خوا راوړېدلی علاج له چې دا دغه شوی دی اوس ګیر دی که نه نو پکار ده چې لږ ایزمنټ راشي حکومت نور د دې ځکه چې ټول عمر ګاونګیري ده ټول عمر څوک دښمني نشي کولی ډېره مننه ټکر صاحب یقینا ډېرې ګټورې او ژورې خبرې مو کوي او پکار ده دواړه ملکونه مسلمان ملکونه دي او نفرت نه دی پکار دغه نفرت خورېدو والا ته زه دغه یو ریکویسټ کوم چې کوم په سوشل میډیا باندې تاسو غلط بیانې کوئ د غلط بیانې ډډه وکئ ځکه چې دواړه ملکونه ګاونډي هیواد ملکونه دي او دا په سوشل میډیا په طریقه باندې یو ځای کوي چې خپلو کې کینی او خبره اتره وکړي او دا چې کم قسم مسایل دي چې دا ختم کړي دا زموږ نه پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره اجازت دلوي الله پامان